یوه نادره خبر به درته یو کتاب کې لیکلي ول وایي د باز د غره په سر باندې ځاله کوي باز د غره په سر کې ځاله کوي نو باز هلته ځاله کړې وله بیا یې د بازې هګۍ پکې کړې وې 4 دانې یوه ورځ باد راغی او د باد دا ځاله د باز والوزوله چې والوزوله د هګۍ غره نه راکولې سولې نو یوه دانه راکولېدله رغړېدله کاته د غره په بیخ کې د چرګو یوه ډله وه او د چرګو یوه ډله وه بیا د چرګو په دې ډله کې داسې چل وسو چې د هګۍ هغه راواخیستله څه ورته وایي چرګو راواخیستله او د ځان سره یې کېښودله مشرې چرګې ورته ویلې چې دا بلې چرګې ته ویلې چې دا کومه چرګه کوړه کوله چې ته داسې چل وکړه چې دغه هګۍ نورې هګۍ خو د ځان لاندې کړي دا هم د ځان لاندې کړه چې بې وشار بې لنډې دا چې څوک به پیدا سي بچی به پیدا سي تېر کړه وایي زه صحیح ده نو په دې باندې ډېر وخت ووتو چې هغه نورې هګۍ هم بچي ترې راووتل د باز هګۍ چې وله د دې نه بچی راووت لنډې دا چې چرګې د دې ټولو پالنه کوله نو دا بچي ټول غټ شول د چرګې بچي هغه چرګوړي هم غټ شول چوچان هم غټ شول او د باز بچی هم غټ شول خو د باز بچی د بازانو سره د چرګې بچی سره ګرځېد نو یو ورځ بس په فضا باندې هغه ګرځي بازان ګرځي ډېر بازان داسې الوت کوي نو چې باز بچي ور وکتل نو د ځان سره یوه خبره وکړه اول یې د ځان سره ویلې چې ما هم الوت کړی وی نو بیا یې د خبر وکړله بیا یې د خبر چرګو بچیو ته وکړه د خپلو ورونو ته وکړه چې که زم الوت وای د باز د بچیو د بازانو غوندې زم الوت مې کړی وای ورسره مې همراهي کړې خوند به یې کړی و ډېر مې سات تېر شوی و نو هغه ورته ویلې د چرګو بچیو ورپورې وخندل سروش خان دې پسې ووهه چې وایي د چرګې بچي ته ګوره او الوت محمد عیسی محترمه یو خبرې ته تا فکر وي کوم انسانان چې د لوړ استعداد خلک وي او د لوړ همت څښتنان وي دوی د خپل لوړ همت په مقتضا باندې کار ونه کړي هغه انسانان زر مړه کېږي دا یاد ساته دا یو علمي او فلسفي خبره انسانانو کې چې کوم یو ډېر د لوړ او د معالي فکر وي هغه معالي فکر ته دې که څوک پرې نه ږدي دا مړ کېږي نو هغه ورته ویلې څه ورته وایي دی بله ورځ ته بیا هغوی ورپسې وخندل دې کې د احساس مړ کړ هغه احساس چې د کې رالوړ شوی هغه یې پرې نه کړ خپله زاویې نه ورته ویلې او له هغوی د خپلې زاویې نه ورته ویلې اما ده له خپلې زاویې نه ورته ویلې خو د هغوی د ماحول نه دی متاثر کېده نه یې پرېښوده چې دی الوت سبا سوله بل سبا سوله بله ورځ ته درېیمه څلورمه ورځ راغله بیا یې ویلې چې الوت مې کړی بازان الوت خو دی د چا نه متاثر چرګو د بچی الوت یې ونه کړ څو ورځې بعد د باز بچی مړ کاشکې د باز بچي الوت کړی کاشکې د باز بچی د چا نه وی متاثر شوی د چرګو بچی نه وی متاثر شوی کاشکې باز الوت کړی وای مونږ افغانان د رښتونی حقیقت